هغه د وجنه د ایمان نو تیرې کافر دی او جهنم جوړی د کافر د پاره دی جهنم جوړی د کافر د پاره دی نو مونږ داغي جواب کو چې اعدت للکافرین اسالتن د جهنم تیار کړی شوی د کافرانو د پاره هر چې د مؤمن ګناهګار نو دیو ورتزي طبعا یا تطهرن د پاکای د پاره او بعض علما وی دا اعداد نه دی او د اعداد په مفهوم کې د دوام معنا ده نو د همیشه د پاره د جهنم د کافر دی البته وقتی او عارضی طور مومن ګناهګار به متذب او دارد د په معتزله چې هغه وی جنت او جهنم لا پیدا دا به د قیامت پرس پیدا کیږي نو دا په غیرت دی چې نه دا د اوس نه تیار دی او عدت للکافرین تیار کړی شوی د کافرانو د پاره وبشر الذين امنوا زیر ورکا نو دا قرآن اسلوب دی چې دا د ترهیب نه بعد ترغیب او د تخویف نه بعد بشارت او د کافرانو نه بعد د مسلمانانو تذکرہ کوي وبشر الذين بشر بشارت دا د خوشاله خبر ته وي نو د خوشاله خبر ته بشارت ځکه وي چې د دې آثار د انسان په بشرخ کار کیږي چې خوشاله سي قدرتي تور دی د نو وای چې زه د وخاندم په خپل خاندي دا بشارت ده تکه دا چې وسو خاندل وبشر الذين امنوا او د خوشاله خبر ورکه پیغمبر الذين امنوا هغه کسانو ته چې ایمان وروړي دي وعمل الصالحات او عمل کړي دي نیک نو دا دلیل دی چې اعمال د ایمان جز نه دي او یو د عمل یو د فعل نو پدې کې یو فرق داري چې عمل د ذوی العقول سره خاص دی فعل عام دی دویم نمبر عمل دې کې دوام او استمرار وي او فعل عام دی دریم عمل اختیاري عمل فعل ته وي او فعل عام دی د دې وجه الله تعالی فعلون وي عمل الصالحات وي او دا الصالحات دا مفعول مطلق دی په اعتبار د موصوف محذوف وعملوا الاعمال الصالحات وعملوا الاعمال الصالحات چې دې عملونه کړی دي عملونه نیک عمل کړی دی امام بغوی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړی دی العمل الصالح الذي فيه اربعه اشياء عمل صالح څه ته وایي چې سلور خبرې پکې نمبر اول العلم چې علم پکې چې علم نه دا عمل د سره عمل صالح دینا العمل بلا علم ضلال والعلم بلا عمل وبال والجمع بينهما كمال چې علم نه بغیر عمل لا خوسي ځان په ګډ وړو سر کړه او علم بغیر د عمل نه دا وبال دی او جمع په دوړو مسکه دا کمال دی الله دې مونږ ته دا کمال نصیب دویم نمبر النیتو نیت او دریم نمبر الصبر صبر او سلورم نمبر الاخلاص اخلاص شي بکی د معاذ ابن جبل وبشر الذين ودخوشاله خبر ورک پیغمبران الذين امنوا اغه کسانو ته امنو چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او عمل کړه دي نیک حضرت عثمان رضی الله عنه وی اخلص الاعمال اخلص چې عمل خالص یو د الله د پاره کړه او حضرت علی وی اقام الصلوات المفروضات فرض منځونه کړی دي نو دیل خبر ورکا ان لهم بان لهم چې یقینا د دوی لپاره جنات دا جمع ده نو جنت د دې لغوي معنی د بوستان باغ او د دې چې دا معنی جیم نون چې دا کوم زمرش نو دې کې د پټوالی معنی جنان زړه ته وي پټ دې کنه او جنہ دا خدایوالم پټ دې جنہ ها جانان نه دا پکې اوس نشته نو بهر کې میجن هلمټ ته وي سر دل پټي کنه جنین هغه بچی ته وي چې د مور خېټه کې او جنتون ډال ته وي انسان په ځان پټي خیال لري اره کې به پټوالی معنی او اصطلاح کې جنت څه ته وي موضع اجتمعت فيه جميع السرور
وانتفت عنه جميع الشرور دا هغه ځای ته وایي چې په دې کې ټول خوشاله را جمع وي او ټول خفګانونه پکې نشوي نو هغه ځای ته ویل شي جنت. الجنة موضع اجتمعت فيه جميع السرور وانتفت عنه جميع الشرور. پوښې وي بچارتونه بیا جنت د دې یو اطلاق کیږي په حال باندې چې دا کوم محلات دي یا کوم ونې دي دې تم جنت وای او کله کله اطلاق کیږي په محل باندې دا دې باندې پوښ نو کوم ځای چې د جنت نه مراد حال وي نو آلته تقدیر ته ضرورت نشته. من تحتها الانهار لاندې دغه نه نهرونه یعنی دغه محلات او دغه ونې مراد دي د دې لاندې نهرونه پوښ او چې کله محل مراد شي نو بیا به تقدیر ته ضرورت وي من تحت اشجارها یا من تحت قصورها لاندې د ونو دغه نه یا لاندې د محلات دغه نه نهرونه. بأن لهم چې یقینا د دوی د پاره جنات باغونه دي تجری چې چلیږي با من تحت الانهار لاندې دغه نه نهرونه. الانهار نو دا سلور قسم نهرونه دي سوره محمد کې راغلي دي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن. نمبر 2 وانهار من لبن لم يتغير طعمه تاسره وانهار من لبن من خمر لذة للشاربين. سلورم عسل مصفى. دا سلور قسم نهرونه به خسبه مزه بالته ان شاء الله. امام غزالی وای چې تا نه څوک تاسو کې من اين جئت کوم ځای نه راغله نو ته جواب ورکې من العدم الذي خلقكم الله دا عدمنا وجود تراوستي او چې درته وای اين تسكن کوم ځای اوسېږي نو جواب دې فل ارض نو جعل لكم الارض فراشا او چې درته وای لأي غرض جئت د صد پار راغله نتب ورته ویل العمل الصالح وعمل الصالحات او چې درته اين تذهب چرته بزي ته ورته الجنه نو جنت روانه. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری چې چلیږي وا من تحت اعلان د داغینا الانهار نهرونه کلما رزقوا کلما دغه تکرار دی هر پیرا رزقو چې ورکړې شي دوی ته منها من تلک الجنات دغه جنتونو نه من ثمرة میوه رزقا د پاره د خوراک رزقا د پاره د قالو نو وای بدا مؤمنان هاذا الذی نو دا هاذا یا خدای اشاره ده نوعتا نوع دغه میوه ته هاذا الذي دا خو هغه نوع د میوه دا رزقنا من قبلو وایي او یا دا هاذا اشاره دغه مشخص میوه ته چې کومه بدی ویني پستر گو باندې نو دې بو چې دا خو هغه ده چې مخکې به مونږ لراکلې شوی و نو دا په شکل کې به یو شان وي ولې ځکه مانوس شي دا انسان زر قبلې په نسبت د غیر مانوس باندې کوم شي پیجن هغه ته ډیر ځل میلان پیدا کی. قالوا نوای بدا مؤمنان هاذا الذي دا اغه میوه دا رزقنا چرا کړي شی او مونږ من قبلو نو دې کې دوه کول دي یا قبلیت قریبه مراد ده من قبل فی الجنه مخکر دین په جنت کې هغه مخکم داسې و او یا من قبل فی الدنيا مخکر دین دنیا کې مخکر دین دنیا کې نو اوس ګوره ک من قبل فی الجنه تو وای توجه کوه پجا چې دا خو هغه میوه ده چې موږ له مخکې جنت کې راکړې شوی و نو دا خو پړومبنه میوه نه صادقېږي چې بالکل لومبنه ولا ورکړې شي نو دا غي باره کې بسنګ وای چې دا هم اک میوه ده چې پرون موږ له پرون ته وینه جنت کې وایي نو دا استغراق عرفي ده استغراق عرفي ده استغراق حقيقي نه ده مراد نو دا یو تنه بهر ده یا سو کوئی دا لومبنه پیرا دا ته مستثنا ده په استثناء عقلی سره
مستثنا په استثناء عقلی سره او کتو وای چې هذا الذي رزقنا من قبل اخم اغه میوه ده چې راکړې شو مونږ ته د دین وړاندې دنیا کې نو دنیا کې بلا ډېر مؤمنان دي چې هغه د سره میوه لیدلې نه ده ایسته کې نشته بلا ډېر دي نو هغه وسنګ دا وای نو بیا دا جواب کوا استغراقي عرفي دي یا دغه ته مستثنا په استثناء عقلی سره او سو کوئی نه هاذا اشاره ده بدلی تا دا سے عبارت ہوا قالوا نو بوائدا مؤمنان هذا جزاء العمل الذي دا بدل دا آغی عمل دا وفقنا کہ توفیق را کڑے شو منتدا آغی عمل من قبل فی الدنیا قرآن در دین دنیا کے دا دا آغی عمل بدل دا کہ دا آغی توفیق منتدا را کڑے شو مخ دنیا کے اب دیمانے پوچھ وَأُتُوا بِهِ ورکول بشی دویتا بِهِ دغمیوی متشابہن فی اللون پدا سیال کے کہ یوشان بوی رنگ کے ومختلفن فی الطعم مختلف بی ذائقہ کے رنگ کے بیوشانوی خو ذائقہ بدا ارے و دبل نجوداوی اتو نارسی سیخا ہوا ہے اصل کے سرے اوتیو ماشاءاللہ و اتوبه ورکول بشی بی دیتا بیا روڑے بشی دی جنتیانو تا بیہی دغا میوی متشابہن فی اللون مختلفن فی الطعم پدا سیال کے کہ یوشان بی رنگ کے مختلف بی ذائقہ کے ولہم فیا نو اسو گورا چھ دیتا خو میوی خخکل ملاوی کے قسمہ قسم مزیدار خوراکونا نو چھ خوراکونا بلا دیر وی میویم بلا ډیری او بیبي د سره ني نه دا ژوند دا خو بیا ټول ټینشن کې تیریږي نو الله ته تنظیم کړی دی ښه کدل ته ونشي هلته به ان شاء الله خفکیږي ما ولهم ښه پته مشه ولهم اوردی جنتیانو د پارا فیها پدې جنت کې ازواج بیبیان بی من الحور وغيرها حور بم وی د دنیا د بم دا د دې حالت نه خلاصيږي دا د دې نه خلاصي نشته ځکه ورته هم چې گزاره کوي دی باندې چې یو پیر وړي دی کنه خدای ته جنت کې دې نه خلاصي دا څه چل دا جنت کې نه سر پسین خدي او دا په کې لا نور سردار دی چې سرداری دیتا والا شو خو یو خبره ده ازواج مطهره بیبیان پاک کړي شي دا څه غندونه بني من الحیض والنفاس ومساوي الاخلاق د دې ګنده بیمارونو بم پاکي د بد اخلاقونه ګنده اخلاقونه بم پاکي وي التبتا بداري وي ويږي صحیح شو او التبا الله ار یو جنتی لا ادنا د جنتی له او یا حوري ور کوي ادنا جنتی لا او یا حوري به ور کوي نو چې بیا کم اعلی نو هغه خو بیا او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې داسې حوري بی چې اوبس کې دی ځای اوبخ کاری وایي او دا حور وته ویم د دې وجنا حور بیاس پینوالی ته وای چې دا په حسن کې انتها ته رسیدلی وي جنتی مخلوق دی نو د جنت بارکه اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې د خپل نیکانو بندگانو د پاره مې هغه نعمتونه تیار کړی دي الله وای چې نسترګو لیدلې دي نه غوګونو داغه تذکرہ اورېدلې او نه پزله کې د چا خیال راغلی دی نو بد دې تو ګورئ نعمتونه صرف میوه خو نه دي دا خوریم دی پکې داغه تذکرہ کې ته په خله ډیره کې او مې نشي کوله داغه بیان ولهم وددی جنتیانو د پارا فیها پدې جنت کې ازواج بیبیان به مطهرتن پاک کړي شوی وهم نو چې اوس خوراکونم خډيري بیبیان هم خډيري خدا غمی د سره چیرې مرګ براشي بسر سے به ختم شي هغه ټول لذت ختم شي هغه ټول مزه ختم شي چیرې د یو سورې ژوند دینو گاڑی دی مزی ارس دی سبب نہیں التداش نشتا وهم فیها خالدون دا جنتیان با جنت کے ہمیشہ ہی پدائی بانے نیش بنا رازی پدائی بانے وفات بنا رازی پدائی با بوڑا والے کمزور والے نرازی لا یحرمون دی با بوڑا گن کی گنا یاکلون و یشربون ولا یبولون ولا یتغوتون خوراک بکی اسکاک بکی وارب بلوی بلبلتنی
دا کسی بنی سیوا نو دا سی مزی بی حلتا او خالدون الخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطع البقاء الدائم الذي لا ينقطع دا رد په جهمیو باندې چې هغه وایي چې جنت دا ختميږي او د دې جنتیان هم ختميږي ځکه وایي دوام دا خو صفت د الله دی صفت د الله دی نو که جنتیان هم دایمي شي نو بیا خدا د الله صفت پاتې نشي نو موږ د الله صفت صرف دائم نه دی اول هم دی